د خو سکول لکه د قبرستان خالی پروت دی. بس مثال هم نه راځي، بس سکول دغسې وران جاړ پروت دی. دا خلک په کوم ځای ورځي؟ دا په دې ځای ورځي. دا راواړوه، دا داسې ورځي. نو وایي میډیا والا ځکه مه پرېږدئ چې هغه ستاسو دا قسمه کارکردګي خلکو ته ښایي. تالي دې ته خو تالی لګېدلې ده. د دې د زنانو د ایجوکیشن ډپارټمنټ ذمهوار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په ضلع 400 کې په تحصیلي تنګي کې د دادو کلي سره نږدې په زرګل کلي کې د جینکو د سکول مخې ته ولاړ ما. په نوم باندې اسې سکول دی، خو زه دا باور لرم چې قبرستان هم د دې نه په ښه حالت کې وي. او دا هم درته ووایم چې نن د جمعې ورځ ده او دا وخت ما سره په ګړۍ کې تقریبا 10 منټه کم 11 بجې کېدونکي دي. خو سکول ته تاله خو چونکې ور خو شته دی، نه چې ورته ووایم چې تاله ورته لګېدلې ده، خو سکول لکه د قبرستان خالی پروت دی. دغه تفصیلات ستاسو مخې ته راوړم چې سکول نن ورځ باندې خالی ولې دی، دیوال غورځېدلی دی. دا به هم درته وایم چې د څونه وخت نه غورځېدلی دی. او بیا به درته دا هم وایم چې زما د تعلیم د ډپارټمنټ سره دومره پیسې نشته چې دا دیوال جوړ کړي. خو صیبه د دې سکول مسله صرف دیوال نه دی، دلته کې نورې هم څه ډېرې ناشنا خبرې دي، هغه هم ستاسو مخې ته راوړم. راځئ دا موږ سره وګورئ. قدرمنو دا بوټی دی راغورځېدلی دی. د دې دا خلک وایي چې د دې یو کال وشو، خو دا هم درته ووایم چې بیا د سکول پرده دغه ځای کې دوی دا د پولي یو دغه د څه دغه ورکوټی بینر دی هغه یې لګولې، د سیمټو بوجۍ یې لګولي دي، راواړوه پکې دغې باندې جدي پرده راوستې ده. پرده یې د چا راوستې دا هم درته ووایم. دا دې ځای کې د دې خاورې پښتنې لوڼه دي، پښتنې خویندې دي، پښتنې تورسرې دي، د هغې پرده دي پرې پلاستیک او پرې سیمټو په بوجو باندې راوستې ده. راځئ جي دا څه شی دی؟ دا لرګی دی، دا هم که نه دا راته ووایه دی خوښۍ به دا 8 کالو او دا هم پروت دی. دا لرګی دی زیات دا ولې داسې پروت دی؟ دا بس پروت دی، دا بس تیار مړی دی. اورې په دې موږ څه وکړو پوه شو. او سکول هم بند دی. اورې همیشه شو سکول بند دی. دا د عمر لرګی ورته وګوره، دا یې پټ کړی چې باران یې خراب او باران یې خراب نه کړي پوه ښه. صحیح ده. تاسو وګورئ قدرمنو، دا که تاسو د سکول ښکاري او که مقبره راته ښکاري، خپله فیصله وکړئ. زه درته څه ویم نو دا راواړوه پکې، دم پکې راواړوه. دا وګورئ د دې د صفایي انتظام څنګه چل دی؟ سم نه. علیکم وروره. وعلیکم السلام. څنګه دی طبیعت دې ښه دی؟ ښه دی، بالکل خیر دی جي. قدرمنو دا زمونږ د راتلو سره د دې کلیواله خبر شو، دوی مونږ پسې شاته راغلل، څه خبرې به د معلومات پتې ترلاسه کړو. وروره څنګه دی؟ دا راته ووایه د جمعې ورځ ده که نه، سکولونه ټول کولاو دي او ستاسو د کلي دا سکول چې دی نو کولاو خو ځکه نه دی چې د ور پکې شته دی، نو خو څوک پکې شته نه. دا د جینکو سکول دی، هغه میسانې څه شوې، ماشومان یې څه شوې؟ یاره جي هغه واړه خو راغلي وو سهار او هغه بېرته لاړل. ولې لاړل؟ بس مثال هم نه راځي، بس سکول دغسې وران جاړ پروت دی. میسانې ولې نه راځي؟ څو ورځو نه راځي؟ دا خو 18 ورځې وشو چې نه راځي. 18 ورځې وشوې چې دا میسانې دې سکول ته نه راځي؟ نه راځي. څوکیدار ورسه چیړ میړ کوي، بس لګي. نه میسانې ولې سکول ته نه راځي؟ څوکیدار ورسه چیړ کړی، جنګ یې ورسه کړی دی، والي دي او دغې وجې او که نه. څوک یې وهلي دي؟ څوک یې وهلي؟ د مثانې ګزارونه یې پرې کړي دي، راګیر یې کړي، واړه راګیر کنځل ورته کوي. څوک دې دپاره راځي سکول ته؟ چوکیدار. چوکیدار او چوکیدار څه شو؟ چوکیدار نقشه پته نه ګرځي کوم ځای کې؟ کاندو کې به یا به چېرته یو ځای بل ځای به ناست وي. اورې پوه شو. سکول دی که نه؟ سکول نه ده، سکول دی. چوکیدار خلکو سره جګړې ولې کوي؟ بس نه پرېږدي سکول دی، څوک نه پرېږدي. او حکومت او د افسرانو په نوټس کې دا خبره شته؟ دا پکې شته، دا 100 پیرې رال، دا 100 پیرې رال، دا عمر وشو دغه چل شروع دی. دا لومبۍ ورځ خو نه ده سکول دغسې بند شي. دغه شان بند شي، په میاشتو بند شي. یو 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې به حکومت بوتلی دی، بیا را پرېږدي. دا شرمولي. ښه د 10 ورځو نه سکول بند دی، ماشومان یې نه راځي، میسان یې نه راځي. چوکیدار صاحب د دې مطابق چې خلکو سره لانجې کونجې کړي د هغې اوس نه راځي. خو به هر حال زه دا وایم چې دا سره کشمیر مسله خو نه ده چې د دې 10مه ورځ ده او د ماشومان یې سفر کېږي، متاثره کېږي، د هغې کلاسونه نه لګي. او دا خو په کار ده چې لکه د 400 د ایجوکیشن ډپارټمنټ د فیمیل خاص طور ایس ډي او لکه دا خو د هغوی په کارکردګۍ باندې ډېره غټ سوالیه نشان دی چې سکول د 10 ورځو نه بند دی او دوی
ماشومان یې نه راځي او دوی سره دا غم نشته او څه غم یې نه کوي د افسرانو ته به چې پته نشته ولې شته یا ورته نو بیا هم غم نه کوي نشي بد پته نه څه ورته ویلی نشي نو مو خو څه چاته ویلی څه نشي ویلی دته به څه نشي ویلی څوکیدار ته که نه چې ویلی شو د سکول ته وګورګان ته مردارۍ ده دا راځي نه دا ګوري نه یروره زه خو د ډېر زیات حیرانه دا کړم چې لکه دا څنګه چل دی دوی دونه څه نشي ویلی دا خو لکه غټ افسران دي او د سکول دا حال دی دا جی کیمرامین صاحب راواړوه دا دغه دا لرګي راواړوې جی والله چې بس هی زما پښتنو ستاسو په کم کم غم باندې به سړی جاړي دا څه دي دې کې خو قسم په خدای سړي پکې یریږي نو دا زنانه پکې دا ټیم څنګه تېروي بیا پکې دا ماشومان دا ټیم څنګه تېروي دغه خو څه شی دی واشرومونه دي وای تر ازاله کې کیمرامین صاحب راوړل خدای خیر وکړي خدرات وایو راځه راپسې قدرمنو دا زه تاسو اوس بوزمه دا زه اوس تاسو بوزمه واشرومونو سایډ ته بوزمه خو اول خو سړی دا فیصله وکړي چې په کومه لار لاړ شم ورځو په کوم ځای نه دا خلک په کوم ځای ورځي دا په دې ځای ورځي دا راواړوه دا داسې ورځي لکه دا خدای بندانو دا خو یو ورځ خو نه ده چې داسې به کېږي که نه هی 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 راوامیړه والکه پکې کمې مچۍ دي ها قدرمنو تاسو واشروم ته خو اول د تلو حالت وکتو چې دا مونږ څنګه ورغلو خو بیا دغه ځای کې د تورو مچو ګبین دی نو هغه حمله کوي څوک نه پرېږدي دې سکول کې چاته د واشروم ضرورت شي ځکه چې دې کې انسانان دي ماشومان دي نو چې هغوی ته که د واشروم ضرورت شي نو بیا چېرته کې ځي دا خو ممکنه نه ده چې هغوی دې واشروم ته ورشي دا خو زه تاسو ته بالکل په دعوې سره وایم چې امپاسبل ده چې دوی به دا واشرومونه یوز کوي بل ځای پکې واشروم شته دی نو دوی به ځي چېرته کې دا مثانې دا به څه کوي واشروم لپاره به دوی کوي څه حیران یم چې لکه دا په کوم ځای کې اوسېږو او دا دیسو دا شی نه دی څوک خرڅ نه کوي لکه خو داسې پروت دی ګورې کلي کې امپوډرین شته که نه تاسو ورسه به چوکیدار ورړوئ خو لکه دا دونه غټ غټ افسران څه کوي یاره یې چې یو چوکیدار علاج دوی نشي کولی دا څه دي لکه یار حکومت دا نشي والی دا بوټي حکومت ته بوټي نشي والی حکومت یې ته نشي والی او دا بې ګل نه څو پیره له دې منظوري وشي دغه راشي هغه نو دا سره څه شل دی پته نه وسله مسله ګرځئ وسله خو چاړه ماړه ورسئ د انګولي چاړه ورسئ نور څه ورسئ نه یاور سړی حمله کوي مړه یاره تاسو لږ ګپ مه لګوئ که نه سنجیده خبرې راته وکړئ چې یو سړي سره وسله نشته یو سړي سره خلک نشته یو سړي سره ټوپک مار نشته او هغه بیا ته وایې چې پولیسو نه ویل نن تاریخه پورې پولیس راشي دا جاخې ماخې له وغورځوي اورې بیا بس لاړ شي نو بس لرګي له بار ته وغورځوي کله څوکي کله څوکي ښه دا راته وایي د سکول کې ماشومان یې څو دي دا پته نه لګي موږ ته او پنځمه پور دی که نه څو مثانې دي پکې اوس پکې دوه دي اوس یوې چوټي ده دوه اوس راځي اوس درې وي اوس دوه راځي جی ښه او دوم دا لس ورځې وشو لس ورځې وشو چې دوم نه راځي دوم نه راځي صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده قدرمنو دا زه بیا وایم چې دا 400 ده 400 د فیمیل ډیو او بیا د دې تنګي سرکل اس ډیو هغه نور سکولونه خو او بیا وایي چې وایي تاسو میډیا والا مه پرېږدئ سکولونو ته ځکه چې میډیا والا بیا دغه شانته کې سکولونه خلکو ته ښایي دغه شانته کې حالت خلکو ته ښایي نو ځکه چې کله تر میډیا والا بیا دغه شانته کې قبرستانون ښیي د سکول په شکل کې قبرستان ښیي هغه هم د 10 ورځو نه بند دی نو هغه خو ستا کارکردګي خلکو ته راوړي ته خو به بیا خلکو ته شوکېږي که نه ستا خو کارکردګي خلکو ته ظاهرېږي نو وایي میډیا والا ځکه مه پرېږدئ چې هغه ستاسو دا قسمه کارکردګي خلکو ته ښایي دا ونې هم پکې راوړه خو مقبره ده راځه راپسې قدرمنو دا تاسو وګورئ تالي دې ته خو تاله لګېدلې ده سکول ته تاله لګېدلې ده دې ته هم وګورئ جي دې ته هم تاله لګېدلې ده ټچ کوئ نور مو
په دې سکول کې 2 کمرې د دې خدای دار ورسته دا څه شی دی جی الګ دا مټچ کوي خدای کې چرته کې صحیح نه ها دا د دننه نه بند کړی دی جی سکول دغه ته لرګي پراته دي د ور مخې ته لرګي پراته دي قدرمنو دغه بوټي دي دغه خاخونه رامات شوي دي په بلډینګ باندې راغلي دي په کمرو د پاسه پراته دي او خلک مونږ ته وایي چې یاره دا دغه دي د دې چې کوم دی نو د باران کې راساسي هم د دې له وجې نه نو دغه حالات تاسو وکتلو یو غټ سوال دا دی چې چوکیدار خو یو سړی دی یو انډیویجول دی ټیک ته چې هغه به هم د دې ذمهوار وي خو دا دومره غټ ډپارټمنټ د 400 د زنانو هڅه کوي چې هغې د یو چوکیدار حل نشي راویستلی چې د یو چوکیدار له وجې نه خو زه چوکیدار باندې الزام نه لګوم چوکیدار د دې ذمهوار دی د دې د زنانو د ایجوکیشن ډپارټمنټ ذمهوار دی او هغه څه غم کوي د هغه خو خپل لونه د هغې خپل بچي به په پرایویټ سکولونو ادارو کې سبقونه وایي دلته کې خو د دې خلکو بچي متاثره کېږي 10مه ورځ ده سکول بند دی ماشومان ورته راځي نو او سکول تاسو وګورئ زه یم چې دې کې د ماشومان سبقونه څنګه وایي دې له بیا چېرته کې د یېر تعویض کوئ که نه یره تعویض له کوو که نه جي ځکه به ولکوو چې دا خو ولته سړی یېرېږي ماشي پکې د هغې مرداري ده اوري دا بوټي وال غواړي تی چې سکول پاک شي دا دلته کې خو زه یېرېږم نو ما خو ماشومانې دي یېرېږي بالکل واړه یېرېږي دی که اور ځنګل دی که نه دا خو چې دا پاڼې بوټي وکړي بیا داسې ځنګل چې بیا دغه نه وي اوري خدای کې به د مار یره وي د لړم یره به پکې وي مچو خو پکې دغه ګبینه نه چوي دا بل هم پکې ګبین دی دغه ځای کې دغه ګندونو ته وګوره ورشه دغه ځای کې ګبینان دي مثال کې ونی دا هم استادان کوي قسم په خدای کوي صحیح نو ماشومان یې څه کړی ها ماشومان ادوال کان لاړو روپر شو رانه غلط شو رانه او دغه سی وګدو که اوس به گزار کېم نو پر ډی استادانو لوجي او دا استادانو نه کوي کار سو کار نه کوي صحیح ده لکه ستاب موږ د سکول د حالات ته ګوره شرمو مې قتل جی یریږم پکې زر روزه مسمې پکې ونه خوري دا راته وایي ستا بچي سبقونه اوس وایي زما بچي وایي 2 برې خو دغه شان چلي او 4 دلته راځي خو بس هغوی هم دغه شان دي 10 ورځې وشو چې هغې وشو نو هغوی به څه ووایي پټو کې منډې تړلې وي بس خوشې تشې ګرځي پوه شو ښه ته وایه ستا بچي چېرته دي هغوی هم بس دغسې حل دی نو بس نه راځي که نه څه به راشي ټول واپس لاړ سرکاري وسم نه کېږي سرکاري سکول ته پبلک ته دلته کې دا حل دی سرکاري دا حل دی دلته کې دا حل دی صحیح ده دا تحصیلي تنګی دی تنګی دې ځای نه تقریبا ټول په 4 کیلومیټره کې دی دغه ځای کې د ایس ډي او دفتر دی دی خوا 400 ده د ډي او دفتر دی دا ټولې دفتر شته دی خو بیا هم د دې خلکو د سکول دا حال دی چې تاسو وکړه زه خو ورته سکول نه ویم زه خو ورته قبرستان ویم او بیا به په دې باندې به د حکومت څونه کروڑونه روپۍ د دې خرچه کېږي ډي او پې تنخواه اخلي ایس ډي او پې تنخواه اخلي ایس ډي او پې تنخواه اخلي ډپټي ډي او وي د هغې نه لاندې مثانې به تنخواګانې اخلي چوکیدار به پې تنخواه اخلي او سی به حل دغه دی چې د یو غریب سړي هغه غریب سړی چې مړه د هغه د 10,000 روپۍ د میاشته مدن هم نه قسم په خدای کې د هغه کور هم په داسې حال باندې